بسم الله الرحمن الرحیم فلما ذهبوا به پس هر کله چې بویه ته د پلارنا واجمعوا او راغون شدي ان يجعلوه چې وی غرزي فی غیابة الجب شاړ کویتا یا ډونګي کویتا واوحینا الیه منګ وحی وکړه یوسف علیہ السلام ته لتنبئنهم بامرهم هذا تب الوی دی رونو در دی خبرې وهم لا يشعرون او دی بتا نه پیجنی وجاءوا آباهم عشاء يبكون او رال دا رونا پلار خپلتا د ماسوتنی په جړه باندې قالوا وی ویل یا ابانا ای زمنګ پلارا انا ذهبنا بشکو منګه نستبقو چمنډه موهلی او مخکی کیدو د یو بلنا وترکنا یوسف عند متاعنا فریخمو یوسف علیہ السلام د خپل سامان سرا فاکله الذئب پس اخړ زمری وما انت بمؤمن لنا گرچت په مونږ یقین نکې ولو كنا صادقين اگر کمنګ رښتیا وایو وجاءوا على قميصه بدم كذب او روړو قمیص د یوسف علیہ السلام په دروغجن وینه سره قال اویل ود یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې خولي کړه د تاسو نفس تاسو یو کار فصبر جمیل فزما د پاره خول صبر دی والله المستعان والله بزما مدد کوي علامات تصفون په هغه څه کې چې تاسو بیانوي وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا فسراغ لیو قافلا ویلیگی یو کس ابولا پس اغا بوکا اغرزولا قال آوازیو کو یا بشرا اے زیر دے هذا غلام دیکھ ہو الک دے واسروه پٹی کو بزاعہ دپار دمال د تجارت والله علیم بما يعملون بشک اللہ پویو د دی پکار باندې وشروه خرسی کو بسمن بخس پاغه پیسو کوټو یا پاغه پیسو حرامو دراهم چې دراهم معدوده پشمار وکانو فيه من الزاهدين او نودي پاغي کی رغبت لرون کی وقال الذي اشتراه من مصر او ویل هغه کس چې وی غستو په مصر ښار کې لامراته خپل خزیتا اکرمی مسواه د لخل زی ورکه د استوګنی عسى ان ينفعنا کې دې شمنګ له فایده راکی او نتخذه ولدا یا زمنګ د بچی په ځای اونسو چې جانشین موشي وکذالک مکننا لیوسف دغه رنګ منګه زی ورکو یوسف علیہ السلام ته په مصر کې ولنعلمه من تاویل الاحاديث د فیصلو طریقې وتوخو والله الله غالب على امره خپل کار باندې غالب دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي نه الله پاک وی پیغمبر علیه السلام مختصره خبره دا شو چې یوسف علیه السلام پلار ته وی یره پلار بس زم وسره زم وامه چې بار وګرځیدي بس هغه مجبور شو پرې خود وسره الله پاک وی فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب پس بویه ته او راجم شو پی چې وی غورځي هغه تیارو د کویتا هغه شاړ کویتا نو اوحینا الیه منګه دک وخت کې یوسف علیہ السلام ته الهام کو چې لتنبئنهم بامرهم هذا دا خبره به د یورونو تکي وهم لا يشعرون خودی با تا پی جنینا مفسرین دې کې وی چې څنګه وته دا خبره وشوه ځکه یوسف علیه السلام خړو کې نو وحی هو کې دین شو نو تفسیر قرطبی لیکي چې په دوو صورتو کې دا خبره وشوه یو خدا د الهام په ذریعہ وشو لکه څنګه چې د موسی علیہ السلام د مور زړه کې الله دا خبره واجوله الله وی والقا هم وته القا وکړه یعنی الهام هم وته زړه کې مت دا خبره واجوله چې د صندوق جوړ کاو دي ته وګورځو موږ ورته واپس کو د کشان د یوسف علیہ السلام ته موږ بزړه کې دا خیال واچو چې دیتا ته هیڅ قسم نقصان نشي رسوله بلکې یو وخت به داسې راځي دارونه به تا ته ناستي ته به ورته دا وې او دی بتا پی جنینا ته به ورته خبره کې
چې ستاسو هغه ورور یوسف څه شو او دی به تا نه پېژني. دویم قول چې کوم دی نو هغه تفسیر مدارک امام نصفي صاحب راغستی دی، هغه وایي چې ماشومانو له خوب ډېر ورځي او دی خو دغه وخت کې غالب نه و، بالغ نه و، د ماشومانو په حکم کې و. 9 کاله عمر یا 14 کاله عمر او د هغه زمانې 9 کاله او 14 کاله ډېر زیات ماشوم. نو ویدله خوب جوټه ورکړه، نو په هغه خوب کې دا خبره د ولیده چې ما ته څوک وایي چې یاره دا خبره به ته د وروڼو ته کې، خو دا وروڼه به دې بیا نه پېژني. دا دله چې کوم دی نو یو زیر و، ځکه چې د دې نه مخکې مونږ دا خبره کړې وه چې دا خوب چې کوم دی تعویل الاحادیث کې غالبا دا زما یې راشوې وه چې دا خوب دا د نبوت 40 حصه ده او 40 څنګه ده. نو هغې وایي پیغمبر علیهم السلام چې و د هغې 40 سال زندگی چې کوم دی نو هغه تیره شوې وه بغیر د نبوت نه، او 23 سال زندگی د هغې تیره شوې وه په نبوت کې. په دغه 23 سال کې هغې 13 سال هغه په مکه کې تیر کړي او اخري 10 سال یې په مدینه کې تیر کړي. نو د دې 23 سال چې موږ شپږمه ولګو نو د هغې نه جوړېږي 46 وه، او دغه شپږ میاشتې چې کومې وي د شپږمه ولې موږ لګو؟ مفسرین وایي دغه شپږ میاشتې پیغمبر علیهم السلام صرف مبشرات لیدلي. مبشرات ویلی شي خوبونو ته. پیغمبر علیهم السلام شپږ میاشتې خوبونه لیدلي، د هغې نه پس بیا وحی شروع شوه. نو چې موږ کله دا شپږ میاشت به دغه 23 سال باندې تقسیم کړو نو هغه 46 وه جوړېږي. نو په دې وجه هغې وایي دا مبشرات چې کوم دي دا خوبونه دا د وحی 40 حصه ده، دا هغه وحی ورشتیا شوه. نو هغه وحی ختم شو د پیغمبر علیهم السلام په زندګۍ باندې او هغه مبشرات پاتې شو. هغه نیک خوبونه اوس هم لیدلی کېږي، لکه قادیاني به هم وایي، غلام احمد قادیاني به وایي زه نیک خوبونه وینم. نو موږ وایي هغه دا خوبونه خو یوه حصه ده، هغه وحی خو چې کوم دی نو بنده شوه. نو ته 45 حصې نه وینې، یو حصه وینې، مقصد دا دی ته دروغجن یې. خو هغه له جدا مسله وه، خو دلته کې چې کوم دی نو هغه مبشرات د پیغمبر علیهم السلام نه هم هغه خوبونه ثابت دي. نو په دې وجه باندې دلته کې امام نصفي صاحب وایي مدارک کې چې دا یوسف علیه السلام ناڅاپه پرکاله شه چې ښکته په ګټ باندې کېناستو او په هغه وخت کې چې کوم دی نو الله پاک ورته دا چې کوم دی نو القا وکړه، یو خوب یې ولیدو یا به هر حال یا الهامو یا خوبو. خو الله پاک وایي موږ ورته خبره ورسوله، د الله پاک خبره وه چې بهی یو وخت به داسې راځي دا به ته د وروڼو ته وې. وجاءوا اباهم عشاء یبکون، راتلې وکړو د وروڼو پلار خپل ته په ماښامي کې. عشا ویلی شي تیارې ته. نو چې کله دا تیاره ماښام خورېږي نو په دې وجه د ماښام او د ماخوستن د دواړو اطلاق په عشا باندې کېږي. یبکون چې ژړل یې. اوس دی دغه وخت سره منتخب کو. مفسرین ډېر زیات تحقیق کوي، هغې وایي دی د ماښامي ټایم ولې منتخب کو؟ دی خو سهار وختي تلي او ماښام یې کو، ځکه چې الله پاک ورپسې وایي دی چې کوم دی نو څه چلی کړی دی هغه کمیس په دروغجنه وینه کې چې کوم دی نو لون کړی. نو دی په دې وجه رالو چې د دې وی چې یاره یو خو موږ کمیس هم چې کوم دی نو هغه هم بانه کتلی ده، بل چې موږ ورسره جاړو مو نو دا به زیات اثر غورځوي. خو که چېرې دا رڼایي نو پلار به هم ویني. نو د دروغو جړه او د رښتیاو په جړه کې ډېر غټ فرق وي. دا ځینې خلک به تاسو لیدلي چې هغې چې څنګه لاس اوچت کي داسې نو په ډرک په جړه شي، لا خبره یې نه کړي چې په جړه شي. او ځینې خلک داسې چې هغه یو موقع له راشي نو په جړه شي. نو دا کم کسان چې دی لاس اوچت کي دوا دا په جړه شي، دا هغه کسان چې دی پریکټس کړي، د دې جړه پریکټس یې کړي، نو بس د هغې د سترګې تیاري دي ته او دا خوله د وښکې تیاري دي ته، بس خو چې لاس اوچت شي بس هغې په جړه شي. په حقیقت کې هغې نه جاړي بلکې هغه پیسې یې جړی چې هغې ته غونډېږي. او عبدالحکیم مظهري صاحب پکې یو ښکلې غونته خبره کوي، هغه وایي هغه اوښکې چې د رښتیاو د جړایي وي هغه تروي یا لیمانګینه کي، او هغه اوښکې چې د دروغو د جړایي وي خوږي، وي تاسو چې ته چک کې که نه.
نو اکثر چې کوم دی نو اکثر خلک داسې چې هغوی دا جړه لکه څنګه چې زنانه څنګه په کور باندې وردن نشي د مړي او د هلته نه په جړه شي له مړي یې نه یې لیدلي چې دی په څه حالت کې ودرېږه چې ده ته وګورو بس په جړه شي ساندې شروع کړي نو دیم هغه شانتې ساندې شروع کړي د رښتیاو او د دروغو د جړه پته لګي نو په دې وجه دوی د هغې دپاره ټایم منتخب کړو دي چې کوم دی نو چیلې حلال کړو خو ښکلې په بر بیټ باندې هلته کې ووښو او بیا چې کوم دی نو د هغه په وینه کې کمیس دغه کړو او را روان شو نو په دې وجه ماسخوتن کو او په لاره کې چې کوم دی نو غم راکوس کو یعقوب علیهم السلام اریان شو چې خدای پاک د دې د ماتم د کوم ځای نه راوړو او په دې ماتم کې چې کوم دی نو یو ډېره ښکلې خبره ده خو به چېرته بل وخت یې وکړو لکه خاص کر دا د ماتم ورځې دغه دپاره د شیګانو دپاره او دې ماتم په څه کوي دا وي هغه کوفې والې دي چې دوی ته کله دغه لړو د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه له دې دعوت ورکړو هغه لړ هلته کې دې ترې نه پټ شو وتښتېدو او اوس ورپسې چغې وی نو دی وی دا ما تم نو دا کې چې کوم دی په پارسۍ کې وی ما تم اډو پوره کېدو والا نه نو د دې دا جړه چې ده دا اډو پوره کېدو والا نه ده چې ته قبوله شي یا په دې باندې دې ته څه بدل میلو شي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې داسې جړاګانو نه منع کړې ده چې ته داسې وجاړه چې نو دا ماتم چې ورته ویلی شي دا د دروغو هغه دغه یې چغې سوري په دې وجه ورته ماتم ویلی شي چې په فارسۍ کې مونږ وایو دي خو ماتم هغې ته وایي چې غم راکوز کي خو په اسلام کې داسې غم راکوزول نشته دا کوم غم چې هغې راکوزوي نو دلته کې هغې هم دا چلو کو یعقوب علیهم السلام خو پیغمبر و قالو راله هغه ته ورته یې ووي یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب ای پلاره مونږه د یو بل نه مخکې کېدو مونږه د منډې دوړ لګولی و بس ښکار پسې چا ښکار پسې منډې والې او چا هغه خپله چې کوم دی نو لبه تماشه او مستی کوله یوسف هم خوشحاله و وترکنا یوسف عند متاعنا او دې د سامان سره کېنولی و ده به مونږ ته کته فاکله الذئب بس مري وخوړه وما انت بمؤمن لنا مونږ ته پته ده ته په مونږ یقین نه کوې ولو كنا صادقین اگر که مونږ رښتیا وایو ای زمونږ پلار ته به مونږ یقین نه کوې مونږ ته دا ښه پته ده خو حقیقت دغه دی وی یعقوب علیهم السلام ورته وکته نو چې کله ورسره د هغه سترګې مخامخ شو دوی وله فورا وجاءوا علی قمیصه بدم کذب دوی وله کمیس راوړو چې په دروغجنه وینه کې هغه ککړ کړی و قال چې هغې ته کمیس ته یعقوب علیه السلام وکته په تفسیر کبیر کې امام رازي صاحب وایي نو وی هغه ورته وایي بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون بلکې تاسو ته یو خپل نفس یو کار ښکلی کړی دی او زما دپاره صبر دی جمیل بغیر فریاده بس زه فریاد نور نه کوم زه پوه شم ورسېدم الله پاک به زما مدد وکړي علی ما تصفون په هغه خبره کې چې تاسو یې ما ته بیانوئ اوس هغه خبره څه وه وی یعقوب علیهم السلام خو یو د دې شکلونو ته چې دوی را دننه شو وکته نو د دوی په سترګو کې اوښکې نه وي بس دوی په زوره باندې کوشش کوو چې ځان له شکل روحان وجاړ کړي هغه چې کوم دی نو متاثره کي او هغه خو پیغمبر و هغه ته خو پته وه چې الله زه پسې امتحان کې اچولی ما وی دغه وجه وه دې کې نکته داره او دا ډېره مزیداره نکته چې پکې لیکلې ده بیان القرآن چې کوم دی نو په حاشیه باندې نسابوري تفسیر نسابوري والا چې کوم دی نو لیکلې ده نسابوري چې کوم دی نو هغه یو داسې تفسیر دی چې میلاویږي نه خو په حاشیو باندې دغه حوالې میلاویږي نو په بیان القرآن باندې دغه حاشیه کې هغه لیکلي دي د هغوی په حواله باندې چې دا کویې چې کوم دا د یعقوب علیهم السلام د کور نه په 3 پرسخه کې او په عربی کې مونږ بل ورځ ویلو یو پرسخ 3 میله دی نو تقریبا 11 کیلومتره شي یا 9 میله شو او یعقوب علیه السلام ورپسې تلاش قدرې مونه کو بس فورا وی زما دپاره صبر دی او صبر بغیر فریاده صبر دی ولی هغه ته د الله ر طرف نه حکم متلاش به نه کی حالانکه دوره فاصله خو نه وه 9 کیلومتره یا 11 کیلومتره څه فاصله خدا د الله د حکم وجوا چې هغې تلاش ونه کو بس پرېښوده خبره یې په ځای باندې پرېښوده بس هغه پوه شي چې الله زه په امتحان کې واچولم بس وي زه به صبر کوم
بل یو مزیدار نقطه چې پکې دلته کې بل لیکلې ده هغه په بیان القرآن کې یو بیان القرآن چې کوم دی نه هغه د قرون اوله دی، یو بیان القرآن د مفتی دغه د اشرف علي تانوي صاحب دی. اشرف علي تانوي صاحب پکې دلته لیکلې ده چې کله چې هغې کمیس ته وکتو نو کمیس کی سوره قدریم نو ځکه چې وی دروغو حافظه نه باشد. فارسی کې وی دروغجن هغه ذهن نه لري، د دروغجن ذهن نی. په دې وجه باندې یې کمیس ښه مزیدار وښکلی او بس وینه کې دغه کړی او رویړو نو چې یعقوب علیه السلام ورته وکته وی هغه وی شعر زامنو ستاسو نه خو زیات خو دا ترسه دغه زمری و چې ګوره زما د زوینې څومره ښکلی انداز کې کمیس ایستی دی، کمیس ته یې وره نقصان قدریم نه دی رسولی ازوی راله خوړلی دی، کم از کم نښې خو راته په امان کې پرېښې ده که نه. بس وي دې ټولو سرونه ښکته کړو. چېرې دا مو څه چل کړی دا خو واقعي چې غلطي کړې ده. نو مونږ کمیس کې هغه درې خبرې کړې وې که نه، یو خبره پکې دا وه چې دې دروغجن ثابت کړ دلته کې. په دې وجه باندې وایي قاضي شریح چې کوم و د حضرت علي رضی الله تعالی عنه د زمانې یو ډېر مشهور قاضي دی. وی هغه له یو ورځ یو فیصله راله او هغه فیصله د یو زنانه وه او هغه زنانه دومره چغې سورې وایلې نه دا یې خو هسې مدد یې چغې سورې چې وی په محفل کې کم کسان ناست وو نو هغې ورته ویل چې قاضي صاحب د دې د چغې د دې خبرې ګواهي کوي چې دا په حقه ده. وی هغه ورته ویل چې که چېرې چغو سورو ګواهي کوله او چغې سورې د ګواهۍ دپاره کافي کېدې نو یعقوب علیه السلام به په خپلو زامنو یقین کړو، خو په چغو سورو باندې ته فیصلې نشي کولی. فیصلې به ته په ثبوت او په دلیل باندې کې. یعقوب علیه السلام د هغې نه ثبوت او دلیل وغوښته. که چېرې دا فیصلې په چغو سورو کېدې نه بس چغې سورې خو هغې والې که نه یعقوب علیه السلام به ورته وایي چې او بلکل نه یعقوب علیه السلام ونه منلې او ورته وایي تاسو دروغ وایې، ستاسو زړه دا خبره ښکلې کړې ده. تفسیر قرطبي ما تاسو ته ویلي دا یو تاریخي تفسیر دی، ډېر روایات راغلي په هغې کې بیا جدا کوي چې کوم صحیح دي کوم غلط دي. نو هغه وایي یعقوب علیهم السلام ورته وایي زه هغه زمری مال راولئ چې زه دې لږ تپوس وکړم. دا وایي صحیح قول دی. زمری مال راولئ کوم زمري خوړلی دی؟ وایي دې لړو نو وایي ځنګل کې یو ډېر زیات بوډا زمری و، بس وایي هغې یې ونیسه او یې وسته د دې غوږونو نه یې ونیسلی و او یې وسته یعقوب علیه السلام ته یې وایي ده خوړلی دی. نو یعقوب علیه السلام هغه ته ووایي چې زما زوی تا خوړلی دی؟ نو هغه ورته الله پاک به زبان فصیح باندې گویا کو. وی هغه ورته وایي چې جي زه مېلمه یم، زه د دې ځای نه یم، زه د کنعان نه یم، زه د شام نه راغلی یم، ځنګل ته راغلی یم، خپلو خپلوانو ته راغلی یم. ستا یو حدیث مې اورېدلی دی، یو خبره چې یاره څوک د خپلو خپلوانو د رشته دارو سره تعلق ساتي نه الله پاک به ورله ډېرې بدلې ورکوي. نو په دې حدیث باندې زه راغلی یم دلته کې د خپلو خپلوانو تپوس دا دې ونیسلم او تعالی یې راوستم. په موږ باندې د انبیاو د اولاد او د انبیاو غوښه حرامه ده، الله حرامه کړې ده، موږ نشو خوړی. نو دې ځای کې یو پنځمه خبره د جبریل علیهم السلام تفسیر کبیر راغستې را چې کله په جنگ احد کې پیغمبر علیهم السلام غاښ شهید شو او خول په سر کې خښ شو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سر نه وینه را روانه شوه. نو جبریل علیه السلام وایي چې پیغمبر علیهم السلام زه په صدرة المنتهى کې وم، الله ما ته وایي چې شا برسه او که دا وینه ځمکې سره ولګېده بس ختمومه دا دنیا، وینه د نور ځمکې سره ونه لګي. زه را رسېدلی یم په ان فن کې وینه ما په خپل لاسو کې داسې راغستې را. زما یو پنځم مقام دا دی چې په هغې کې زه انتهایي ستړی شوی ما چې الله پاک وایي که زما د حبیب وینه د خاورې سره ولګېده بس دنیا ختموم او زما ورته لا د ختمولو اراده نشته، شا به ځان رسوه. نو وی هغه زمري ورته ووایي چې په موږ باندې حرامه ده، موږ نشو خوړی. په دې وجه باندې چې کوم دی نو یعقوب علیه السلام پوره یقین راغی او هغه وی والله المستعان علی ما تصفون، زه د الله نه مدد غواړم بس الله به زما امتحان آسان کي. وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فادلى دلوا، فس یو قافله راله، دا قافله م الله راوړله، دغه کوی په غاړه باندې لار نه وه. تفسیر قرطبي دا خبر راغستلی چې دغه کوی په غاړه لار نه وه، دا الله پاک په دغه لاره باندې په بدله لاره باندې را خطا کړه، یا دې لار خطا شوه یا هغې اوبو له راتله اوبې کاته بس دکه ځای ومونته. نو په ارسلوا واردهم فادلى دلوا، پس هغې یو لیږونکي ولېږه د اوبو دپاره، پس هغه به ورکه ورښکته کړه. قال اواز یې وکړو یا بشرا هذا غلام، ای زیرې دې در باندې قافلې والو،
دلته کې خو یو الک دی واسروه بزواعه اثر ویلی شي پټولو ته او زواعه چې کوم دی نو دا مال تجارت دی او زواعه هغه مال تجارت دی چې ته مثلا یو سړي ته وی بھائی دا خټکی می اغست دي دا مال خرڅ کا پیسې بټولې مال راکې تعالی دی ساو پکې ثواب وشي پیسو کې بستا برخنی نو دا اغي د دې لپاره پټ کو چیرې بل څوک پیدا وونه کی دا خو ډېر خو الګ دی بل څوک پیدا وونه کی چیرې دا خو زمونږ دی نو په دې وجه باندې قافلې والا پټ کو چې چاته به الوای نه مونږ چې کم دی نو یو قیمتي سیز مونته والله علیم بما يعملون بشک الله پوه یو د دې په عمل باندې وشروه بثمن بخس دراهم معدوده الله وی خرڅ شو دا شراو چې کم دی نو دا یو داسې لفظ دی دا د اغستلو خرڅولو دواړو دپاره استعمالیږي وی خرڅ کو بثمن په پیسو بخسن کوټو باندې نو دا کوټه به ته ولې وویلی شي اکثر مفسرین وی مقصد دا و چې د هغې سره دا پیسې چې وي دا حرامې وي دا چې هغې په ځکه چې غیر مسلم و چې په کوم مال یې ګټلی وي هغه مال حرام و معدوده او هغه هم شمېرلی شوي وي چې پکې پنځه شپږ کوله دي څوک وي لس وي څوک وي دیارلس وي څوک وي ولس وي څوک وي نولس وي څوک وي سلیریش وي خو اکثر قول دا وي چې شل وي بس 2 روپۍ د ټولو ورسېدې الله پاک وي وکانو فیه من الزاهدین د دې ورسره څه مینه نه وه پیسو سره یوسف علیه السلام یې روکو پیسو باندې څه کول دي چې کوم دی نو وي دي یا مونږ پکې خبره کړې وه چې یا خو د یوسف علیه السلام پر راختو سره هغه پړکو شو چې نور پې مدم شو دې ته پته ولګي د یوسف راووتو او یا هغه سړی چې په دې مقرر کړی و هغه له به پیسې ورکولې دغه درې مرض وه هغه منډې کړې ورته ویې راشه سړی یې خو راوباسو نو وی دي چې راله هغه ته په عبرانۍ زبان کې وی اوې چې ګورې غږ به نه کوې کني بیا د مرګ دی بس موږ څه وایو بس په دې وجه باندې هغه وي خاموش او دی نه شو ویلی چې یاره ته ګورې اصیل ما او دی هغه ته دا ووی چې بھائی دا خو په دې وجه مفسرین بعضې مفسرین دا قولم کوي چې دا من الزاهدین دا لفظ چې دی دا قافلې والا ویلی دی د هغې پکې رغبت نه و چې هغې روڼې ورته ووایي وګوره دا دومره سرکشه دی دی نن زموږ نه راتښتېدلی دی کوی ته ټوپ کړی دی په کوی کې پټ شوی دی خو زه خیر دی په تاسو باندې به خرڅ کړو تاسو به هم چې ته ځان له خرڅ کوئ چې ځکه تاسو داسې بازار ته ځئ چې هلته کې خلک د ده خبرې څه پېژني نو ځان له به یې خرڅ کړئ الله پاک وایي هغه هم په کوټه پیسو باندې چې په دې کې موږ خبره کړې وه الله پاک وایي وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اکرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا چې کوم کس دی په مصر کې واغسته چې هغه عزیز مصر و چې نوم یې قطفیر و د زلیخې خاوند و هغه خپلې ښځې ته ووایي زلیخې ته ووایي دله ښکلې کمره ورکه دله ښکلې ځای ورکه کیدی شي دې موږ له فایده راکړي یا دې موږ په اولاد سره ونیسو الله پاک وایي ګوره پیغمبر علیه السلام ته وایي زه په خپله فیصله کې پوره کمانډ ساتم زه چې څه کوم نه هغه کوم چې کوم ځای کې دی اصیلو او د رونو سره ونه یو سره څه چل وکړو هغې الله پاک دا ونه وي چې په څه حالت کې راورسو موږ پکې دا ویلي چې ډېر زیات زیاتې او ظلم یې پې وکړو او دلته کې چې غلام خرڅ شو رونو کوی ته وغورځو یو له ښکلې ځای ورکړو ښکلې محل یې وله ورکړو ولی دا د الله فیصلې دي چې په هغه حالت کې الله ته دغه منظوره وه نو د خپلو وروڼو د لاسه غلام شو او دلته کې چې چا غلام واغسته هغوی نه صرف دا چې آزاد کو بلکې یو انتهایی عجیبه رتبه هم وله ورکړه وی کله چې یوسف علیه السلام مصر ته روان شو قافلې والو سره نو دی خو راغلی د شام نو او مور بیبي چې وراحل بیبي هغه چې کله بنیامین پیدا شو نو د هغه په ولادت کې وفات شوی او په لاره کې ښخه وه یوسف علیه السلام چې کوم دی خو د هغه نه مشر او قبر ورته معلوم و نو ویده ځان د اوښ نه ښکته وغورځو شپه وه هغوی ته پته ونه لګېده چې بای هغه د اوښ نه ودانګل وی قبر له لړو د مور قبر ته کېناستو او د مور خوا کې ناستې او جاړي په چغو چغو باندې جاړي او هغې ته وایي مورې ته نه که ستا دعا را سره وي نو زه به نن د رونو د لاسه غلام کېدم نه ما باندې به دا ظلمونه نه کېده ما سره به دا زیاتي چا نه کول خو ته نه چې دعا راته وکړي خو ته خو زما دا چغې اورې که نه دې کې وایي وروستو چې پخوا به د قافلې نه یو کس وروستو را روانو یو به دې نه مخکې ته چې ته ډاکوان ماکوان خو نه دي نس او یو به دې نه وروستو را روانو که دې پړو کړي د دې نه څه پاتې شوي ورپسې زه راوالم
وی چې هغه داسې وکړه ورته نو هغه وی چې دا خو اک هلک دی وی هغه راوشت کو ورته وی دلته څه کوې ورته وی دا زما د مور قبر دی ورته وی چې وروڼو دې رښتیا وی ته یې سرکشه ته تختې را تختې ګوره تا د قافلې والا نه ځان دلته پاتې کړی دی نو یوسف علیه السلام کلک شو چې نه دی مور سره مې یو 2 منټه پرېږده نو بیا وله شړف ورکړو نو وی یو طوفان راغی تفسیر قرطبي وی یو طوفان راغی خو څه عجیبه طوفان راغی او بس وی سم دا دنیا چې کوم دی نو په اورېدو شوه وی قافلې والا ودرېدو چېره په چا ظلم وشو وی هغې ایثار شو وی دې کې وله 10 کس ورسو یوسف علیه السلام یې ورسو وی هغې ورته وی چې دا دومره سیلې چې دا او دا دومره طوفان چې دی دا په چا ظلم وشو چې تا خو نه دی کړی وی هغه ورته وی چې د ده نه مې شړپ وباسلی وی ورته وی چې شبه فورا د ده نه معافي وغواړه او د قافلې مشر ته مې معافي وغوښته نو هغه طوفان ودرېدو دلته کې زلیخې ته چې کوم دی نو پته ولګېده ځکه چې مصر کې وی دا اعلان وشو چې یو قافله را روانه ده وغې سره یو غلام دی او هغه غلام څه عجیبه حسن لري دا تفسیر قرطبي لیکلی دی نو وی هغې خو خوب لیدلی و په کوهي کې لیدلی و او بیا د دویم خوب کې دا لیدلی و چې چاره وباسه او مصر ته را روان کړی دی وی هغې عزیز مصر ته وی چې مال پلار څومره کالي څومره چاندي څومره مال هغه ډوړی سره را کړی دی هغه م واله او تا سره چې هغه م واله خو ګوره چې څوک یې د نه وانلي دا به م تالی بولي به یې ته لګې بس وی هغه ورته وی چې ټیک ده بس وی هغه هم لړ ورپسې د بادشاه ریان دی چې کوم دی نو هغه اجازت واغستو او یې لړو دا چې کوم دی نو د فرعون نیکه دا ریان بیا ورته چې بس ټیک ده چې ته هلې بس ویله نو یوسف علیهم السلام د صحیح قول مطابق چې مفتی شفیع صاحب کړی دی وی یوسف علیهم السلام وپیرې وتللی شو د سرو سره د سپینو سره د ریخمو سره او د دراهمو سره دلته کې چې الله ولا زجرن خبر ورکو نو په کوټه پیسو هلته کې چې کله د غلام په شکل کې الله ول عزت ورکو نو وی وپیرې د دې څیزونو سره وتللی شو او زلیخې د ګوتې نه ونیسه وي کور ته ځان سره بوته چې هغې ولیده چې خوب کې کوم بنده لیدلی و اکه بنده و نو بس وی هغې ډېر په خوشحالۍ باندې ځان سره روان کو کور ته یې بوته چې کور ته یې ورسو نو وی عزیز مصر ورته وی چې ګورې ښکلې ځای وله ورکه اخري خبره پکې کومه یو پوینټ چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کوم دی نو هغه فرمایي د هغې قول دی چې 3 کسان داسې دي او یو قول د 4 کسانو هم دی چې قیافه شناسو او هغه منلی شوي قیافه شناسو چې هغې د شکل نه پته لګولې وه د هغې اندازه صحیح ختلې وه یو په هغې کې هغه عزیز مصر و چې هغه ورته وی دلې ځای ورکړه کېدای شي موږ ته فایده راورسي د یوسف علیهم السلام په باره کې خبره کړې وه فایده ترې ټول مصر ته ورسېده او ډېرو خلکو ته ترې ورسېده دویم چې کوم دی نو هغه پیغمبر علیهم السلام صحابي حضرت ابوبکر صدیق چې حضرت ابوبکر صدیق چې کوم دی نو هغه چې کله اندازه ورته ولګېده چې زه وفات کېږم نو عمر رضی الله تعالی عنه په خپل ځای خلیفه کو وی دې به د خلکو په کار راشي او هغه دریم چې کوم دی هغه وی اسیه بیبي وه چې اسیه بیبي کله موسی علیهم السلام ولیدو نو هغې فرعون ته وی کېدای شي د نه موږ ته ډېره زیاته فایده راورسي نو چې الله ترې نه چاته فایده رسول هغې ته فایده ورسېده او هغه څلورم زما د ذهن نه وترې د شعیب علیه السلام لور بالکل حافظ صاحب د شعیب علیه السلام هغه لور وه چې کله موسی علیهم السلام نه مخکې روانه وه او موسی علیه السلام ته یې ما پسې راځه نو موسی علیه السلام چې کله ولیده چې هغه ځان ډېر غونډۍ را غونډۍ و د حیا د وجې نه نو موسی علیه السلام ورته وایي زما نه وروستو شه چې کوم ځای کې ټرن راځي ماله به صرف اواز راکړې داسې لړه شه داسې لړه شه نو هغه چې لړه نو پلار ته یې ووایي پلاره دې په مزدورۍ سره واله ځکه چې دا یو ډېر زیات مضبوط دی قویم دی چې د 2 هفتو نارو او هغه بوکا چې 15 تنو راونه ویسته در وویسته او بل ډېر زیات امانتدار هم دی زه د ځان نه رستو کړی ما او زما د حیا خیال یې ساتلی دی نو دا 4 تنه چې کوم دي د یو قول مطابق 3 تنه یو دا 4 تنه دا قیافه شناسو دي چې کوم اندازه لګولې وه هغه اندازه بالکل صحیح وه الله پاک وی وکذلک مکننا لیوسف فی الارض
منګ یوسف علیه السلام له بادشاہي ورکړه په مخ د ځمکه ولنعلمه من تأویل الاحادیث دو ترجمې به کې مفتی شفیع صاحب کړي دي هغه وایي چې وښیو ورته منګه طریقې د فیصلو چې فیصلې خلک څنګه کوي مشرم کو او دویمه ترجمه کوي چې مونږ ته تعبیرونه وښیو د خوبونو چې د خوب تعبیر خلک په څه طریقه باندې وباسي او الله پاک په دې کې څومره لوی قدرت هي والله غالب على امره الله پاک غالب دی په خپل فیصله الله ته چې څه منظور یې هغه کوي کرونو یې ډېر کوشش وکړو خو د هغه نه هغه عزت وانه غستې شه دکه شانتې الله چې چاله عزت او چاله ذلت ورکوي الله پاک په خپله فیصله باندې غالب دی ولکن اکثر الناس لا يعلمون خو خلک نه پوهېږي په دې وجه ځان کړی بغض حسد پیدا کوي او روړې او رکاوټونه پکې جوړوي چېرې دې کس ته ما نقصان ورسولی او دې کس له ما عزت ورکړی حالانکې نقصان او عزت دواړه د الله په لاس کې دي بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب هر کله چې بوت ورونو او راغون شو په چې دی وګرځي شاړ کوي تا وحینا الیه منغه وحی وکړه یوسف علیه السلام ته لتنبئنهم بامرهم هذا تبدارون د خبرونه خبره وهم لا يشعرون او دی بتانه پیجنی وجاءوا رات لو کړه درونو اباهم خپل پلار تعیشا ان يبكون په مخامی کې چې جړلې قالوا وی ول یا ابانا ی پلار انا ذهبنا بشکونغا نستبقوا چې منډه تړلې موالی وترکنا یوسف عند متاعنا یوسف علیه السلام مو د سامان سره کېنولې په اکله الذئب زمریو خوړو وما انت بمؤمن لنا تب موږ یقین نه کوي ولو كنا صادقین اگر که موږ رښتیا وایو وجاءوا على قميصه بدم كذب روړ قمیص د یوسف علیه السلام په دروغجن وینا رنګ قال ویل یعقوب علیه السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې خولې کړی د تاسو تاسو نفس یو کار فصبر جمیل زما د فار صبر د بغیر د آه فریاد نه والله المستعان الله به زما مدد کوي علامات تصفون په بیان تاسو کې وجاءت سیاره را لیو قافله فارسلوا ویلګو واردهم وبروډن کی فادلا دل واپس هغه خطه کړه بوکا قال